نو محترمو د مرګ تیاری پکار ده. د مرګ نه نن مونږ غافله یو. زمونږ اعمال داسې دي چې مونږه د مرګ هیڅ تیاری نه کوو، د آخرت هیڅ تیاری نه کوو، د قبر هیڅ تیاری زمونږ په زړونو کې نشته دی. نبی علیه السلام فرمایل زه د دنیا نه رخصتېږم، دوه نصیحتګر تاسو ته پرېږدمه چې تاسو ته به نصیحت کي هغه عقلمن سړی به د هغه نصیحت اخلي او د مرګ تیاری به کي هغه وی یو مرګ دی او یو قرآن دی. یو قرآن تا ته روزانه نصیحت کوي چې بنده سم شه، بنده سم شه، د الله طرف ته راشه، یو الله ومنه، جنت واره لار اختیار کا، د شیطان خبره مه منه. دا تا ته قرآن نصیحت کی. او یو خاموش نصیحتګر دی، خبرې نه کوي خو د هغه حالت تا ته وي چې ځان تیار کا. کله چې ستا محله کې غم وشي، کله چې په سپیکر اعلان وشي پلانکي د پلانکي زوی د پلانکي خاندان حق رسېدلی دی او په دې ټیم یې جنازه ده، دا ستا دپاره نصیحت دی. ای پلانکیه سبا ستا آواز به په دې سپیکر کېږي، ځان تیار ساته. او کله چې ته لاړ شې او بیا د پلانکي کټ په اوږو باندې پروت ستا دپاره عبرت دی. ده سبا به زما د لاش په اوږو روان وي، کله چې جنازګاه ته ورسې کټ کېښودلی شو، امام وي الله اکبر، تصور کوه سبا زما لاش به دلته پروت وي، امام به ولاړ وي او خلک به ما پسې جنازه کوي. کله چې دا میت او لاش مقبرې ته وړی شي او کله د خاورو لاندې دفن شي، خلک ترې راشي، سوچ کوه سبا زما لاش به د خاورو لاندې شي دلته. زما پلار، زما مور، زما زامن، زما رشته دار به زما نه واپس لاړ شو، زه به اکې یوازې او تنې تنها په دې کور کې څه کومه. مرګ خاموش نصیحتګر دی هغه محترمو. روزانه زمونږ مخې ته غمونه کېږي، اعلانونه کېږي، دواګانو له ځو، جنازو له ځو، خلک دفنو، خو لیکن مونږ ته هېڅ پیدا نه کېږي. صرف د قبر په غاړه یو څو منټه زمونږ په زړه کې لږ غوندې بېقراري راشي، خو چې کله د قبر نه واپس د غم اجرې ته راشو بیا مرګ هېر شي زمونږ نه. دا د ایمان د کمزورۍ علامت دی. کامل مؤمن په هر وخت کې به مرګ یاد ساتي، هغه هر ځای کې به دې د مرګ تیاري